عزتمندو په حلال رزق باندې اکتفا کوي. دا خبرې ډېرې زیاتې ضروری دي. زمونږ په دین کې چې څنګه عبادات داخل دي داسې معاملات هم. معاشرت د خپل خپلوانو د حقوقو د ادایګۍ خیال ساتي. چانه چې مور او پلار رضا دي ناراضه دي، مور او پلار راضي ساتي. ښځه په مور باندې برکومه، یار دوست په پلار باندې هغه ته ترجیح مه ورکړو. پلار د وړاندې دی، د پلار حق د ټولو نه مخکې دی. مخکینو کتابونو کې انبیاء ته الله جل شانه دا نازل کړي و بالوالدین احسانا، او دې امت ته پارم دادي. بیا د نورو عزیزانو وروسته بیا حق دی، بیا د هغې نه پس د نورو مسلمانانو دی درجه په درجه. لیکن چې ته مور او پلار پرېږدې، مور او پلار ته سخت خبرې کې، د هغه په مقابله کې ښځه اخلي چې په کور کې د ښځې او د مور جګړه شي د خواښې د انګور نه د ښځې سره ودرېدې، نو د دې نه به زیات بېغیرتوب نور څه. ښځه خو ستا ښځه ده، د هغې حقوق ادا کو. لیکن هغه په مور خو مه سپره وه چې مور ته وایې چې مور یې ټیټه شي چې دا ته په دې اوږو باندې راسپره شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک بیانوي چې یو سړي به ګډې بجې سرولې، او چې کله به څاروي کور ته راوستل نو پی به اولشل له هغې نه، نو اول به مور او پلار بیماران و هغې ته به سر ته ولاړو چې په هغې به نوز کولي، تر هغې به ښځې او بچو ته نه ورکړو. بخاري شریف کې دا حدیث مبارک ذکر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان د دې عمل په برکت سره الله جل شانه یو لوی بلا او مصیبت الله پاک راوسته باندې په غار کې راګیر درې کسان یو پکې دیو، الله جل شانه ته هغه مصیبت لري. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې الله جل شانه ته سخو خی خلق تنا او چې خدای ته خو خی ان شاء الله بیا به الله جل شانه نصرت او مدد تاسو سره په دنیا کې او په دې غریبۍ کې خدای پاک داسې پاکیزه ژوند درکړي چې ستاسو زړه به خوشحالي.